السلام علیکم. زیاتره ملګري ګیله کوي چې تا د ترکو زلزلې په باره کې یو ویډیو کلیپ هم جوړ نه که. نو د ترکو زلزلې باره کې چې دی نو څوک وایي دا سازش دی، څوک سوی او څوک سوی، خو زه درته یم چې زما چې کومه رایه ده دا د الله تعالی قهر او عذاب دی. اوس مې یو ویډیو کلیپ د ترکو کته، راشئ په ترک په جوماتونو کې کم حالات شروع دي، توبې به وباسئ پوه شولې. نو تاسو زلزلې یادېږم چې د شکر وباسئ، چې شکر د ترکیانو مسلمانانو وباسئ چې د کاڼو عذاب پې نه دی، چې کاڼي پې د بره نه راورېږي. راځئ دا یو ویډیو کلیپ در سره لږ وګورئ، بیا پې خبرې کوو. دا وګورئ، دا مسجد دی، دا ترکیې جوماتونه دي، وایي اور دې مړ شي په ترکیې کې. دا ترکیې جوماتونه دي، دا یو وګوره ښځې سکرتي دا یې وګوره دغسې دا ترکیې جوماتونه دي. دا سلطان احمد جومات ورته وایي، دا د خدای پاک کور دی، دا یې ورته وګورئ، دا د خدای پاک کور دی. دا وګورئ ماشاءالله، دا وګورئ څومره ښکلی مسجد دی، دا یې ورته وګورئ. ترکیه مسلمانه ده، دلته مونځ شروع دی، دا وګورئ. مونځ دپاره مختص ځای دی، مختصر دا دلته مونځ شروع دی، مونځ کوي خلک. اخواته مولوي صاحب ته ګورئ، هغه وګورئ، دا مولانا صاحب دی. دلته قرآن شریفونه خلاص دي، قرآن شریف وایي. هلته ملا ناست دی، حساب کوي، دلته مونځ کوي. هغه دلته دروشیان اوس دا وګورئ، استغفر الله، دا وګورئ، دا په ترکیې کې مسلماني د مسجد دی. نو ملګرو دا زلزلې هسې نه دي راغلي، دا د الله پاک عذاب دی، صحیح ده. او شکر الحمدلله چې زمونږ په پاکستان کې علماء کرام شته دي، چې زمونږ د پاکستان علماء کرام په خپله اپنی مدد آپ کے تحت بفضل الهی د الله پاک د کورونو ذمہداري اغستې ده، په خپله چې دی د خپلو مساجدو حفاظت په خپله کوي، صفایان او خیال یې ساتي. داسې قسم ته کوسنا بازاري پکې نه ده شروع لکه په ترک کې چې شروع وه. نو پاکستانیانو چې څومره پښتاني یې د خپلو عبادتګاهو ګورې حفاظت یې وکوئ، صفایي ساتئ، الله پاک د خیر پیښ کړي پوه شولې. اگر پنجابیان وروڼو ته هم زما دا خبرې ټرانسلیټ کړي نو مهرباني مې وکړئ، د خیره منډۍ هم بنده کړئ، یعنې په پاکستان هم د تبعیې طرف ته روان دی پوه شولې. زمونږ پاکستان کې هم چې دی نو بازارونه دغه شینو ته شوي دي، خو الله پاک چې دی نو زمونږ د مساجدو حفاظت وکړي. شکر دی چې زمونږ علماء کرام شته دی، یعنې دغه حالات به د پاکستان هم د زلزلې چې راځي دا د الله پاک عذاب دی، دا نه سازش دی او نه ټکنالوژي ده، دا د خدای تعالی قهر او عذاب دی، دا د بربنډو ښځو راوتل دي میدان ته، د دې وجې دا زلزلې راځي.